څوک به چې د مولا په سیاست کې څه کار دی، نو زما عزتمندو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه حکمران د دنیا نه تللی دی، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حکمران د دنیا نه تللی دی، عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د دنیا نه حکمران تللی دی، حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه هغه حکمران د دنیا نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو قدرمندو مسلمانانو ورونو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې یو بلدیاتي الیکشن دا وشو، او په دغې بلدیاتي الیکشن کې الله رب العزت جمعیت علما اسلام ته فتح ورکړه، هغوی ته کامیابي ورکړه او هغوی الله پاس کړه. جمعیت علما اسلام امیدواران هغه الله رب العزت په ښو اوټونو سره پاس کړه او هغوی کامیاب او کامران شوه. دا مدد د الله رب العزت و چې الله رب العزت د جمعیت علما اسلام له ورکړو، د پټکي له الله عزت ورکړه او الله د پټکي له کامیابي ورکړه او الله پټکي پاس کو. نو زما عزتمندو په دې به ډېر خلک اعتراضات کوي، څوک به وایي چې حکومت سره میلاو شوي و هغوی ورله ډېر ورکړو، څوک به څه وایي څوک به څه وایه، څوک به وایي چې د مولا په سیاست کې څه کار دی. نو زما عزتمندو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه حکمران د دنیا نه تللی دی، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حکمران د دنیا نه تللی دی، عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د دنیا نه حکمران تللی دی، حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه هغه حکمران د دنیا نه تللی دی. که څوک دا وایي چې د مولا په سیاست کې څه کار دی، نو دا د اسلام خلاف دی. اسلام په شعبو کې یو شعبه سیاست هم ده، او تاسو وکتل چې په افغانستان کې تورو پټکو سره انقلاب راغو، په پاکستان کې سپینو پټکو سره هم انقلاب راغلی دی چې د تبلیغي جماعت په شکل کې دی، او الحمدلله نن په صوبه خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام د زیړ پټکي سره هم انقلاب راغو، او دغه ورځ عنقریبه ده چې په کل پاکستان کې به د جمعیت علما اسلام حکومت شي، او قائد جمعیت امام انقلاب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب به هغه به د جمعیت علما اسلام قافلې سرخیل جمعیت علما اسلام نه به هغه انشاءالله د پاکستان اګله وزیر اعظم وي، او د راتلونکي وزیر اعظم به د پاکستان قائد جمعیت وي. زما عزتمندو تاسو کتل په بډه بیره کې مفتی طلا محمد صاحب ته زه د زړه کومې نه هغه ته مبارکباد پیش کوم، ټول جمعیت علما اسلام والو ته زه مبارکباد پیش کوم چې الله رب العزت جمعیت علما اسلام والو له کامیابي ورکړه، او الله رب العزت به انشاءالله چې د راتلونکي الیکشنونه چې څومره وي انشاءالله جمعیت علما اسلام به کامیابیږي، او دا د علماو مټې به مونږ مضبوطوو انشاءالله. مونږ ټول چې رایوځی شو د علماو مټې رایوځی کړو. څوک چې دا وایي چې سیاست کې د مولا څه کار دی، دا ناره د قادیانی ده، ځکه چې مفتی محمود رحمت الله تعالی علیه 1974 کې قادیانی په اقلیت کې کافر منظور کړی دی، په پاکستان عین کې کافر دی، او په اسلام کې خاص کافر دی. نو ځکه دغه قادیانی هغې راسې نه وایي چې د مولا په سیاست کې کار نشته دی او دا سیاسي مولا دی. نو زما عزتمندو نن به سیاسي زمانن د پاکستان کې وګوره ته، نن زما د پاکستان کې نن هغه خلق د ختم نبوت قانون ختمول غواړي. نن په پاکستان کې زما حکمرانان هغه دینی مدارسو ته پراپیګنډې جوړی. نن زما پاکستان کې مسجدونه روانیږي، دینی مدارس علماء طلبا باندې غلط نشانی تارګټ کوي او هغې ته بدې ردې وایي، هغې ته کنسل کوي، او مدارسو پسې بدې ردې وایي، هغې ته د زنا نسبت کوي. او دغسې د دنیا چې پاکستان کې څومره علما دي پټکي بې عزتولو کوشش کوي، او د صحابه کرامو د ناموس دفاع هغه ختمول غواړي. لیکن زما عزتمندو الحمدلله دغه علما چې مونږ پاس کړو، دغه علما چې کامیاب شي الله یې کامیاب کړي انشاءالله، دوی به په مدارسو ته ځي، دوی به په اسمبلو کې ولاړي، او دوی به الحمدلله انشاءالله د دین دفاع هم کوي، د ختم نبوت دفاع هم کوي. واخر دعوانا الحمدلله.